وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. چې د 10 کالو بیا به سپېړه تنبې خو ایج معلوم کا ډیټ اف برث چې تا ته معلومي د 10 کالو دی دی به اوس وال غواړي د 9 کالو دی دی به 9 وال غواړي خو دی به جومات ته بیا منځونه به کوي. مرو اولادکم وفرقوا بینهم فی المضاجع او د یو ځای به نه سملوئ بیا چې 10 کالو ته شي. هلکه جینۍ نه هلکان به هم یو ځای نه سملي جینکۍ به هم په یو کټ کې نه سملي ځان ځان لبوي. دا د پیغمبرانو د کور حالت به دې ساتي پرده به خپله ساتي د کور د خلقو د رزق خیال به ساتي څه چې خورې هغه به پې خورې د هغې د سبق خیال به ساتي او ته به کوشش کوي چې په رسم رواج کې ستا 2 نقصانه کېږي یو پیسې ډېرې لګي یو وخت ډېر لګي دا دواړه د خدای امانت دی. د دې وجې نه چې کمې ښځې له ته د 80,000 روپو یوه جوړه کړې چې ته به خدای له څه جواب ورکړې او دا ټول خلک چې په ملایه کې ناست وي د ښځو د لاسه ناست دي ځکه چې هغه غریب وي زه درځم ته ورته مونږ خو واده جوړ کړی نو یوه جوړه په سود وي په 1 لاک ته یا د خدای بنده چې د قیامت په ورځ خدای تپوس وکړي چې په دې خو د 10 ښځو جوړې کېدې استا دا نوکران چې وړي راوړي دي په اړه به څه تېرېږي او د یوې ښځې 200 جوړې دي نمبر یې نه راځي او کم شی چې په جهیز کې تا سامان ورکو چې دا استعمالیږي نه نو په دې به زکات دا لوښي موښي کور تاسو به کوئ که نه موږ دا لوښي موښي ورکو دا لاول داسې ډسپلی کړي چې دا خلک وویني بیا یې راټول کړي او پیټو کې کېږدي اکستا میلمه نه راشي نو پیاله هم نه راوباسي او پلیټ هم راوباسي وایي دا د هغې دي نو چې دا د هغې دي نو که فرض که دا د 1 لاک روپۍ نو یو کال پس په دې 2500 روپۍ زکات راځي نو 10 کاله پس په 25,000 روپۍ زکات شوی او ګوتې خو تا هغې له وروړې نه ځکه چې کوم شی په استعمال کې نه نو خو بیا ستا نه سیوا شو چې سیوا شو نو اوس به ته زکات ورکې نو زکات د پاسې هم راځي استعمالیږي هم نه او چې کله فرض که بیا د استعمال شو بیا به خراب شوي اوټ اف ډیټ وي بیا به نه استعمال ته پیسې ضایع کې جنج هم نشته وي دا جنج د څه شي نه دی ویندوانو کار دی ویندوانو به چل کوي چې خپله لور د کوره وباسي وایي چې دا لاړه نو ډېره ډېر شی سامان وکړه ځکه بیا به نه راځي او که خاوند یې مړ کېدون دا به ورسره څه کېږي دا ټکی تاسو له درځي ستي پوښاو که نه ستي یعنې دا به د خاوند سره هلته سوځي نو چونکې دا واپس نه راځي نو سامان وله ورکه نو ما تا ته څه وایي ما تا ته وایي چې هېڅ په ولته نه ورکې ټول په خاوند دي د دې ستا په دې جایداد کې میراث کې حصه ده نو میراث کې ولې حصه نه ورکې دا سامان دی وله ورکړل جنج د څه دپاره جنج د دې دپاره چې سامان ډېر دی او غلاګانې به پخوا ډېرې ډاکې نو د دې سامان د بچ کولو دپاره څو کسانو سره لاړ شئ چې په لارې پې ډاکوان ډاکه وانه چي دې ته یې جنج وي نو نه جنج شته او نه جهیز شته دا دواړه ستا نشته او د ټول نه قیمتي کار چې دی هلته څه شی دی هغه ولیمه ده نو څه ورته وایي چې اولم ولو بشاتن که چېرې فرض که ته واده کې نو ولیمه وکړه اګر که یو ګډ تالال کې او د دې وجې نه د ولیمې له دعوت او نورو دعوتونو ډېر لوی فرق دی نو که تا ته څوک ډوډۍ دله وکړې که ته لا نړۍ نه خیر دی خو که تا له د واده کارډ چا درکو او په هغې کې غیر شرعي کارونه نه نو رسول الله سلم وایي چې خامخا لاړ شه ولیمې له خامخا لاړ شه که فرض که ستا روجۍ جو هغو ته دوا وکړه که ستا بوزۍ جو هلته خوراک وکړه خو که تا ته یې نه ویلې ته لاړې نو ستا مثال د غل دی چې راوځي نو ډاکوي څومره کسان ته چې وینا نه شوي او هغې لاړل نو رسول الله وایي زه نه وایم چې دې جاتے ہوئے چور جا گیا آتے ہوئے ډاکو ہے نو ته به نه چې موږ ته وینا نه ده کړې او زه زما ځم چې راځي ومړه پته خو پکې نه لګي بیا لاړ چې ځان سره د پلاستیکو تیلی اغوستي تاسو خو لا خی به په تیلو کې زموږ هغه لوښي ټول ورک شي ولې هره ښځه هغه وریجونه پټوي او د پلا هغې خاوند کور کریلیږي نو چې ګورې نو وریجې خلاصې شوې وایي یاره دا څنګه خلاصې شوې وایي هغه دا وره دا ښځې په اړم دي دا ټولې حرامي ځکه چې دغه خو اجازت نه ورکړې دی وایي موږ چې چاته وینا کړې ده لکه تا له چې څوک ډوډۍ وایي که نه نو په دسترخوان چې څومره ته خوري دا ستا حلاله دي خو که ته دې په جیب کې چې وړو له وړې دا حرام ځکه د وړو اجازت نشته نو زمونږ د خبرې خلاصه دا وه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة چونکې الله موږ ته په خپل کتاب سوره احزاب کې ویلو چې ستاسو دپاره د رسول الله په زندګۍ کې ښایسته نمونې دي ربیع الاول میاشت و رسول الله په دې میاشت کې راغلی او په دې میاشت کې دنیا نه تللی لمن کان یرجو الله څوک چې د الله امید ساتي موږ الحمدلله د الله امید ساتو والیوم الاخر څوک چې د آخرت په تمه موږ هم د آخرت په تمه یو وذکر الله کثیرا څوک چې د الله ذکر کوي زمونږ کور به څنګه سمیږي زمونږ سکول به څنګه سمیږي زمونږ بازار به څنګه سمیږي زمونږ سیاست به څنګه سمیږي الله دې ما له تاسو په عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین